جی محمد ابراهیم صاحب سوال کړی دی چې پرایویډنټ فنډ باندې زکات شته او که نشته دی. پرایویډنټ فنډ د وضاحت ورته هم لږ وکړئ دوستانو ته. جی عام طور پرایویټ فنډ دې ته ویلی شي چې سرکاري ملازمین وي، د هغې نه د هغې په تنخواګانو کې څه مخصوص روپۍ کټوتي کېږي او چې کله هغې ریټایرمنټ واخلي د هغې نه بعد په یو ځل هغه پیسې هغې ته میلاویږي. پرایویټ فنډ دې ته ویلی شي. علماء کرامو لیکلي دي چې په دغه پرایویټ فنډ باندې زکات نشته دی، اگر چې دا د انسان یو قرضه ده په حکومت باندې، لیکن دا داسې قرضه ده چې د دې قرضې هېڅ څه پته نه لګي انسان ته. د دې وجې نه علماء کرامو لیکلي دي چې په دغه پرایویډنټ فنډ باندې زکات نشته دی. جی شکریہ. زکریا صاحب جی سوال کړی دی چې پیشګي چې کوم دا زکات وایي چې پیشګي په رقم باندې زکات شته او که نشته. دا زکات چې کوم دی دا په مالک باندې دی او که نه په دکاندار باندې دی. مطلب یې دا دی د سوال جی چې چا په کرایې باندې چاله دکان ورکړه او هغه نه اډوانس پیسې چې کوم دی واغستې 50,000 1 لاک 2 لکه هغه چې کوم دی هغې ته دا پیسې واغستې، نو دغه پیسو باندې دا پیسې خو د دکاندار چې کوم دی دا قرض پرتې دي. جی نو دغه پیسو باندې چې کوم زکات دی دا په مالک باندې وي که نه په دې دکاندار باندې؟ جی دا عام طور باندې زموږ معاشره کې داسې کېږي چې یو مالک وي د دکان، هغه چاته دکان په کرایه باندې ورکړي، نو هغه ته ووایي چې ته ما ته د 10 میاشتو د یو کال اډوانس پیسې راکړه د میاشتې کرایه. چې کله هغه کرایه ورکړي نو 80,000 80,000 دغه شان 1 لاک روپۍ دا مالک ته میلاو شي. نو دا سوال د دغه متعلق شوی دی چې آیا په دغه پیسو چې دا 1 لاک مثلا دا پیسې د مالک سره پرتې دي او په دې باندې کال تیر شي، نو اوس د دې دا زکات په مالک باندې دی، دکان چې د چا دی د آبادي چې د دکان چا ده په ده باندې د دې زکات دی که نه په دکاندار باندې دی؟ ځکه دا خو د دکاندار قرض دی په مالک باندې که نه، خو په میاشت کې کټوتي کېږي. نو دا عام طور باندې ماحول داسې د دې قسمه مسایلو چې کله دکاندار پیسې حواله کړي، اډوانس پیشګي رقم حواله کړي مالک ته د خپلې کرایه، نو د هغې نه بعد تی بیا مطالبه نه کوي چې په منځ کې د مطالبه وکړي دا پیسې ما ته واپس کړه. هم د دغې وجې نه علماء کرامو لیکلي دي چې چونکې دا د مالک چې د دکان دا تعمیر د چا دی د ده ملکیت ته تلي دي، د دې وجې نه د دې زکات چې ادا کېږي نو دا به هم په دقې مالکي دکان باندې نه چې په دکاندار باندې به د دې سالانه زکات ادا کېږي، د هغې د طرف نه به حواله کولی شي. یعنې مطلب دا شو د مسلې چې دا په مالک باندې دی او دا په دکاندار باندې د دې زکات ادا کول نشته دی. جی محمد گلزار صاحب جی سوال کړی دی چې د زکات روپۍ چې کوم دی جی دا د عیدۍ په موقع باندې یعنې د اختر په موقع باندې ماشومانو ته خلک هغه اختر زیری ورکوي، هغې کې ورکولی شي او که نه؟ دا خبره مخکې تېره شوې ده چې د زکات د ادایګۍ دپاره لازمي خبره دا ده چې کم وخت کې انسان د خپلو پیسو نه د زکات روپۍ لرې کوي، د زکات څیزونه لرې کوي، نو هغه به نیت کړی وي د زکات. دا لازمه خبره ده. اوس که چېرې یو شخص وي د اختر په ورځ باندې د عیدۍ یعنې د اختر هغه پیسې ماشومانو ته ورکوي او نیت په هغه وخت کې چې کله یې د جیب نه رااخلي دا چې چونکې دا ماشوم غریب دی او یا دا مشر دی دا هم غریب دی د باندې زکات کېږي او به طور هغه ته څه تذکیره ونه کړي، به طور عیدۍ هغه ته هغه پیسې ورکړي او نیت یې د زکات کړی، نو بلکل دا ادا کېږي. خو که چېرې پیسې د جیب نه راواخلي هغه ته حواله کړی شي په دې نیت باندې چې دا عیدي ده، دا هسې نفلي یو صدقه ده زما د طرف نه به تا باندې یو احسان دی او د هغې نه بعد هغه دا په زکات کې وشماري، نو دا به د زکات نه نشي شمېرلی. نو معلومه دا شوله چې که عیدي د زکات په نیت سره ورکړی شي نو دا به زکات وي او فقیر ته ورکړی شي، او که چېرې د زکات په نیت سره ورنکړی شي دغه شان نفلي ورکړی شي نو دا به بیا
نفل صدقه وي دا به د زکات نه نشي شمیرلی. جی شکریہ. محمد اجاز صاحب جی هغه سوال دا کړی دی جی چې حکومت چې دی هغه د خلکو د مالونو نه هغه زکات اخلي، زکات یې کټ کوي، نو لہذا د دغې څه حکم دی او دا کټ کول دا ټیک دی او که نه؟ جی حکومت ته خو هر قسمه اختیار حاصل دی چې هغه د خپلو رعایاو هر قسمه استعمال وکړي په جایز طریقې سره، هغه هغې ته حق حاصل دی. هم د دې وجې نه علما کرامو لیکلي دي اصل کې زمونږ په د بینکینګ سیسټم کې دوه قسمه اکاونټ جوړېږي، یو کرنټ اکاونټ او یو سیوینګ اکاونټ. نو د دې وجې نه دغه خلک چې کوم دی نو د سیوینګ اکاونټ نه دا زکات کټ کوي او د کرنټ اکاونټ نه زکات نه کټ کوي. دی که چېرې په صحیح طریقې سره د دې نه زکات کټ کړي او په درستو طریقې سره دا زکات کټ کړي نو بالکل دې ته دا حق حاصل دی او د دغه شخص زکات بالکل په صحیح طریقې سره دا ادا کیږي. خو زموږ حکومت ته هم پکار ده چې بیا دغه زکات که چېرې کټ کړی شي نو په صحیح ځای کې استعمال هم د هغې وشي، داسې نه چې د هغې استعمال په داسې مدونو کې وشي، په داسې ځایونو کې وشي چې هغه بالکل د زکات ځای نه وي، د زکات د ادایګۍ ځای نه وي. نو بیا چې کوم دی نو دا خو هغه خلکو ته هم نقصان دی چې څوک په دې باندې واکداران دي، او هغه خلکو دپاره هم نقصان دی چې د چا روپۍ په بینک کې پرتې دي. نو لہذا بهتره خبره خو دا ده چې انسان په خپله د خپل مال زکات چې کوم دی نو په خپله غریب ته ورسوي، مستحق ته ورسوي، نو په دې سره د انسان اطمینان هم وشي، او دویمه دا چې پته ورته هم ولګي چې زما زکات چې کوم دی نو صحیح ځای ته ورسېد. جی شکریہ. محمد اقرار صاحب جی سوال کړی دی د مردان نه چې که چېرته د ښځې یو خاوند دی او خاوند چې دی هغه مقروضه دی، قرضداره دی، او ښځه چې کومه ده هغه مالداره ده، ښځې څه پیسې شته، نو لہذا دغې ښځې ته زکات ادا کول جایز دی ورته؟ جی د ښځې جدا حق دی او د سړي جدا حق دی، یعنی ښځه جدا جنس دی، سړی جدا جنس دی. د ښځې دپاره جدا د شریعت حقوق دي، دغه شان د سړي دپاره جدا د شریعت لازم حقوق دي. نو لہذا که چېرې یو شوهر یو خاوند غریب وي، یو مالدار غریب وي او دومره غریب وي چې هغه بالکل وس داسې هم نه رسي، پیسې ورسره یوه ټکه هم نه، او د ده زنانه کور کې مالداره وي، د ده بیبي او داسې مالداره وي چې مثلا د هغې سره 3 تولې 4 تولې 1 توله د دې سره 100 روپۍ دا هم ورسره وي، نو په دغه زنانه باندې زکات لازم دی. د خاوند د وجې نه به داسې نشي کېدی چې موږ ووایو چې چونکې د دې زنانه خاوند دا ځای کمزوری دی، غریب دی، لاچار دی، د دې وجې نه دا زنانه به زکات نه ادا کوي. نه، داسې خبره نه ده، بلکې په دې ښځې باندې جدا د خپل مال نه زکات ادا کول لازم دي، ځکه چې دغه مال چې کوم دی نو دا هم د زنانه دی، دا د دغه سړي ملکیت نه دی. جی شکریہ. مفتی صاحب د تیمرګلې نه زمونږ یو دوست چې کوم دی هغه نصیر الله صاحب هغه دا سوال کړی دی چې زکات چې دی هغه که چېرته نقد په ځای باندې څوک چې کوم دی هغه بل یو څیز ورکړي نو دا جایز دی او که نه؟ علما کرامو لیکلي دي چې د غریب حالت ته کتل پکار دي، د هغې مطابق هغه ته پیسې ورکول دي یا د هغه څه ضرورت دی، سامان دی، هغه ورکول پکار دي. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکی نشئ حاصلولی تر هغه وخته پورې چې تاسو ښه څیز چې کوم دی نو هغه بل ته ورکوئ. د دې حدیث د دې آیت مبارکه مطلب دا نه دی چې ځان ته خامخا څه اغوندئ، ځان ته دې کپړې اچولي دي، ځان ته څنګه خوراک راوړې ته هم هغه شان به د بل له ورکوې که نه صدقه دي نه کېږي. نه، مناسبو چې د هغه غریب پې ضروریات پوره کېږي، د هغه د استعداد موافق ته هغه ته څیزونه ورکه. نو معلومه دا شوه چې که زکات څوک ادا کوي او داسې یو کس ته ادا کوي چې هغه فقیر دی، هغه ته د پیسو ضرورت دی، نو پکار دا دی چې هغه ته پیسې حواله کړی شي. که چېرې هغه ته د راشن ضرورت دی، د خوراک ضرورت دی، د کور ضرورت دی، د ځمکې ضرورت دی، نو پکار دا دی چې په دغه صورتونو کې هغه ته زکات ادا کړی شي. ها، یو کس ته اگر چې د یو څیز ضرورت نشته دی او تا ورته هغه بې ضرورته څیز ورکړ نو بیا هم ستا زکات ادا شو. نو لہذا زکات هم په نقدي پیسو سره ادا کیږي
ام چې کوم دی نو په سامان سره ادا کیږي چې کله هغه شخص غریب مالک جوړ کړی شي. جی شکریہ. محمد آصف صاحب جی زمونږ د اسلام آباد نه جی هغوی دا سوال کړی دی چې هغه وایي چې زما رور دی او هغه ګاډی اخیستی دی جی په 9 लाख روپۍ باندې ګاډی اخیستی دی په قسطونو باندې او اوس دغه قسطونه چې دي دا پیسې دا حواله شوي نه دي نو لهذا د دې د زکات څه طریقه ده او هغې څنګه ترتیب وکړی شي؟ جی قاعده علماء کرامو لیکلې ده چې هر هغه قرض چې د هغې د رایستلو څه ترتیب جوړیږي یعنی دین قوي ورته ویلی شي چې ستا په زړه کې هم دا یقین دی یا متوسط درجه کې ته یې داسې چې او دا پیسې به ما ته حواله کېږي تا ورسره لیکل کړي دي تا ورسره سټامپ کړی دی دغه شان چې کوم دی نو په تا باندې هغه ګواهان هم شته دی او دغه شان هغه هم اقرار کوي ستاسو په چا باندې قرض دی چې او دا پیسې به زه دله ورکوم نو هغه مال په هغې باندې که کال تیر شي 2 تیر شي نو دغه شان د هغې مطابق په هغې باندې زکات لازمیږي. دا اکثر دا مسله راځي چې یو کس دی هغه مثلا څه څیز خرڅ کړه دې مسله کې لکه مثلا یو کس ګاډی خرڅ کړه چې ګاډی خرڅ کړه نو چا باندې خرڅ کړی دی هغه ورته ووایي چې زه به یو 2 کاله بعد تا ته قسطوار پیسې در کوم 2 کاله بعد به قسطوار پیسې در کوم نو دا 2 کاله په دې باندې چې د دې پرې روپو باندې تیر شو د دې به هم زکات ادا کوي. دغه شان قسطونه اگر چې دته ټولې روپۍ لا نه دي میلاو شو خو په حقو باندې چونکې د قرض دی په هغه باندې او دته دا یقین دی چې ما ته به حواله کوي په هغې باندې هم لازم دي چې دا به د هغې نه زکات ادا کوي. نو لهذا په دغه قسطوار چې اگر چې دته لا پوره مال نه دی میلاو شوی په هغې باندې هم زکات چې کال تیر شي نو چې څومره پیسې د هغې مطابق 40 حصه زکات لازم دی. جی شکریہ. خانزیب خان صاحب جی سوال کړی دی چې مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په پیسې اکاؤنٹ کې مونږ دا بیل جمع کولو او ځان ته یا کور کې بل چاته د ایزیلوډ د پاره څه نغدې پیسې جمع کوو خو دا کمپني چې کومه ده دا مونږ ته روزانه په حساب کې فری منټونه او څه نور داسې فایدې چې کوم دی هغه راکوي. دې باره کې شریع څه وکړو؟ دې باره کې شریعت دا وایي چې ایزي پیسه کې چې کله 2 قسمه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې ستا پکې روپۍ پرتې وي لکه مثلا ما ایزي پیسه اکاؤنټ کولاو کړو دغه شان کیش والا اکاؤنټ ما کولاو کړو د هغې چې څومره روپۍ پکې زما پرتې دي نو ما ته به ته ورځې 10 منټونه دغه شان چې کوم دی نو 10 MBs دا وغیره دا څیزونه ما ته راکوي نو چې ستا پیسې پکې پرتې دي او په هغه پیسو باندې چونکې ستا کمپني ته دا قرض دی تا ته پکې دقه منټونه درکوي نو دغه منټونه استعمالول ناجایز دي دغه سود په زمره کې راځي. لهذا د دې نه اجتناب پکار دی. دغه شان که چېرې ته ایزي پیسه د دې دپاره کولاو کې چې صرف پې زه خپل کیش لیږم خپلې پیسې پې لیږم یا پې د چا نه راوړم نو بلا شک و شوبه د دغې صورت دپاره دا کولاوال جایز دي. البته تا ته منټونه درکوي تا ته فری سیزونه درکوي د څه په مقابله کې چې تا هغه ته ورکړي وي او تا پې قرض وي په هغه صورت کې دا صورت بالکل جایز نه دی. جی شکریہ. جی د اسلام آباد نه یو ډاکټره صاحبه ده جی هغې دا سوال کړی دی چې د زکات دپاره ما چې کوم دی هغه جدا مال ایښی و هغه ورک شوی دی یا چې کوم دی نو هغه مال چې کوم دی هغه چېرته غایب شوی دی نو دوباره دغه زه څه وکړم دغه مال چې دغه زکات چې کوم دی دا ادا کړم په ما باندې لازم دی او که نه دی؟ زکات په هغه وخت کې پوره طور باندې ادا شي چې کله د دې غریب مالک جوړ شي او چونکې دغه صورت کې چې دې صاحب د خپل مال نه زکات لرې کړی دی خو لا تر اوسه پورې ده چاته حواله کړی نه دی څوک یې مالک نه دی ګرځېدلی نو که ورک شوی دی یا چې چېرته کې چا چوري کړی دی چا ته اغستی دی پټ کړی دی په دواړو صورتونو کې دا زکات نه دی ادا شوی. پکار دا ده چې دا زکات دوباره چونکې په ده باندې کال تیر شوی دی دغه زکات په هغه زوړ قرض کې پکار دا ده چې دا دوباره زکات وباسي او بل چاته یې حواله کړي چې کله پې هغه قبضه وکړي د هغې نه بعد به هغه مالک جوړ شي او د دې زکات به ادا شي. جی مانسیری نه جی زیشان بھائی دا سوال کړی دی جی چې د وړو په ماشین باندې
یا ډاینه شوه ټیکټر شو غیره ګاډي نور شو دې باندې زکات شته او که نشته؟ هر هغه مال چې انسان یې د خپل کسب دپاره واخلي، یعنی د خپل ځان د ضرورت دپاره استعمالی. که ټیکټر یې اخیستی دی او دی پې تریشل کوي، دی پې چې کوم دی نو ځمکه اړوي، دغه شان دی پې شاته ورته ټرالي لګولې ده، وړه راوړه پې کوي د څیزونو، نو په دغه صورت کې چونکې دا د کسب دپاره دی، په دې باندې چې کال تیر شي زکات نشته دی. البته که چېرې دغه ټیکټر یو آمدن راځي دته او دته پیسې راځي او په هغه پیسو باندې بیا کال تیر شي، نو په هغې باندې به زکات وي. د دې سره اهمه خبره ماته دا رایاده شوه چې زموږ علاقو کې عام طور باندې دا ټیکټرې ګرځي او دا تریشلې کوي، نو چې تریشل وکړي نو دیو ته هغه څه میلاو شي، د غنم میلاو شي. هغه غنم بیا ډېر غنم وي، نو بعضې خلک وایي په دې غنمو باندې به اوس زکات وي او که نه، ځکه خو د دې غنمو نه د دې مالکانو عشر ادا کړی دی، نو لحاظه په دې باندې به اوس نه، چونکې دا اوس ستا ملکیت ته راغلي دي چې کله په دې غنمو باندې کال تیر شو نو په تا باندې لازم دا دي چې ته د دې نه زکات ادا کړي. په دې غنمو باندې چې ستا څه موجود دي، تریشل باندې دې ګټلي دي، په دې باندې عشر نشته دی، عشر په مالک باندې اوس ستا دا ملک ته راغلي دي. په کار تاله دا ده چې دغه غنم ته کله خرڅ کړي یا ژوندي ستا سره دغسې پراته وي او ته د ده نه لسمه حصه چې کوم څلوېښتمه حصه به طور زکات سالانه دا ته ادا کړي. نو په دغه تریشل باندې دغه شان که ټرک دی، دغه شان ډاینه ده، دا ټولو څیزونو باندې چې کله دا د خپل کسب دپاره د خپلې مزدورۍ دپاره نو زکات پې نشته. یو صورت داسې دی چې تا تریشل واغست، ډاینه واغسته، په دې نیت دې واغسته چې یاره که ښه ګات پرې راغی زه به یې خرڅه کړم او دا چې کوم دی نو زه د تجارت په نیت باندې اخلم. په دغه صورت کې بیا په دغه ډاینه باندې، په دغه ټیکټر باندې، په دغه ټرک باندې چې هر څه څیز هر یو مشینري وي په هغې باندې چې کوم دی نو زکات لازم دی. جی شکریہ. پېښور نه جی عتیب سعید بھائی زمونږ هغه دا سوال کړی دی جی چې د ضرورت په بنیاد باندې که څوک چېرته ځمکه واخلي او د هغې نه بعد هغه په دې کې بیا چې کوم دی په دغه ځمکه کې د تجارت نیت وکړي، نو په دې کې د زکات څنګه وکړو؟ د ضرورت په بنا سره ځمکه چا واغستله نو په دې باندې زکات نشته دی. مثلا یو کس ته ځمکه یې واغستله، وایي چې زه به پې ځان له کور جوړوم او دی پې کور جوړ کړي، نو په دغه ځمکه باندې زکات نشته دی. یو صورت داسې دی چې که چېرې د ځمکه واغستله او بیا یې پې نیت دا وکړه چې تجارت دپاره به زه استعمال کړم، یعنې دا ځمکه به بیا خرڅه کړم یا چې کوم دی نو کور به پې جوړ کړم او دغه کور به خرڅ کړم، نو دا یاد ساتئ دا خبره چې تر کوم وخته پورې د څومره په دې کې په دې نیت کار کړی دی چې دا زما د خپل ذات د ضرورت دپاره دی، نو په دغه وخت کې که کال تېر شوی 2 3 4 په ده باندې زکات نشته دی د دغې ځمکې. خو چې کوم وخت نه د نیت دا وکړه چې چونکې اوس دا ماته ګټه راکوي او ماته به پیسې زیاتې کوي او زه به یې د تجارت دپاره استعمالوم، نو څومره څیزونه چې د دغې نیت نه بعد د استعمال کړي دي په دغه ځمکه، که د کمره جوړه کړې ده، د سیخ راوړی دی، څه راوړي دي، څه راوړي دي او په دې باندې کال تیر شي، نو په دغه څیزونو باندې چونکې دا د تجارت دپاره دي، لہذا په دغه څیزونو باندې چې کوم لګېدلي دي دا به پې هم زکات لازم وي، دا به زکات ادا کوي. جی شکریہ. مفتی صاحب سلمان خان صاحب سوال کړی دی جی سلام. وعلیکم السلام. په امام پسې فاتحه ویل فرض دي؟ تفصیلي جواب جی دی دا بعضې مسایل داسې دي چې د دې دپاره د کافي تفصیل ضرورت دی. زه خو مختصر جواب په دې نشست کې درکړم، خو د دې دپاره مونږ خاص مجالس یې ښودي دي انشاءالله. په یو مجلس کې به لکه دا مسله شوه فاتحه ویل پس د امام نه چې کله سړی ولاړ وي، مقتدي ولاړ وي، مخکې ته امام وي، نو فاتحه پسې ویل څنګه دي، د دې تفصیلی جواب به بیا درکړم. خو نفس مسله دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله یعنې زمونږ د مسلک مطابق په امام پسې چې کله امام ولاړي شاته فاتحه ویل دا بالکل جایز نه دي، دا د حدیث په روشنۍ کې د امام سره جګړه کول دي. د امام سره جګړه کول دي چې امام یو کس جوړ کړه چې ته زمونږ امام شوي، مطلب دا دی چې هر یو کار مونږ تا ته وسپاره، اوس امام به بالکل قرائت کوي او د هغې نه بعد مقتدي چې کوم دی هغه به خاموشه ولاړ وي. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کله څوک قرائت کوي نو پکار دا ده چې تاسو خاموش پاتې شئ او خاموش هم پاتې شئ. دویم حکم دا دی چې
تاسو هغه واورئ نو اورېدل به هله کېږي چې انسان یې نه وایي. لهذا په امام پسې سوره فاتحه شاته ویل دا جایز نه دی. د زکات په حوالې سره د دوستانو سره لږه خبره وکړئ چې زکات نن سبا چې کوم دی زمونږ غرونه هغه یا ناخبره یا چې کوم دی نو د څه وجې نه هغه زکات نن سبا مونږ کې ډېره زیاته کمزوري ده چې هغې باندې لږه خبره وکړئ. جی حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خو د زکات فرضیت حکم دی. زکات داسې په انسان باندې لازم دی لکه څنګه چې په انسان باندې روژه ده، څنګه چې په انسان باندې مونځ لازم دی. 5 وخته مونځ که چېرې زمونږ نه قضا شي نو مونږ څومره د افسوس اظهار کوو. دغه شان زمونږ سره ګزاره دا ده چې په کال کې صرف یو پیر زکات لازم دی. نو په کار دا ده چې انسان زکات ادا کړي. دا خو فرضیت دی، هر چاته پته ده دې خبرې. بل نور وعیدات چې د دې متعلق څومره راغلي دي انسان حیران شي د زکات متعلق چې څومره وعیدات راغلي دي چې څوک نه ادا کوي. دومره پورې راغلي دي چې کوم یو شخص زکات نه ادا کوي د هغه پوره مال، که هغه کور دی، که هغه ګاډی دی، که هغه ځمکه ده، که هغه بینک بیلنس څومره څیزونه دي هغه به راجمع کړی شي د قیامت په ورځ باندې او د دې نه به اور جوړ کړی شي. د دغې څیزونو نه به اور جوړ کړی شي او دا انسان به په هغې باندې لتاړېږي. دغه انسان به ډډې په ډډې په ده باندې په دغه اور باندې اړولی شي. دغه سکه به چې کوم دی نو غورځولی شي. دا څومره لوی وعید دی. یو حدیث مبارک کې راځي کوم یو کس چې زکات نه ورکوي د قیامت په ورځ باندې به داسې یو مار په هغه باندې مسلط کړی شي چې د هغه مار به په دنیا کې او په آخرت کې د ټولو نه زهریله مار وي. داسې مار به وي چې یو جبړه به د ده دلته کې اړم کي، بله جبړه به یې لاندې اړم کي، یعنی دا به وشلی، دا انسان به وشلی او وایي به ورته چې زه ستا هغه مال یم چې په دنیا کې الله جل جلاله تعالی درکړی وم، نن به ته چې کوم دی نو د الله حقوق دې نو ادا کړي، د خپلو غریبانانو حق دې د هغې نه نو ورکړی، نن به زه به تا باندې مسلط یم او په ستا سره به چې کوم دی نو دا کانه زه کومه. کله چې دا انسان وایي وچیچي نو دا انسان به بالکل ختم شي، ریزه ریزه به شي او هغه دومره زهر دی په هغه مار کې چې د هغې زهرو د وجې نه د هغه مار ویښته هغه مکمل طور باندې ختم شوي. یعنی دومره زهر چې په خپله په هغه مار باندې دومره اثر کړی دی. اوس مونږ سوچ وکړو چې د زکات مال چې دا خیرې دی او 40 حصه ده په کال کې یو ځل ادا کول دي. د غریب حقوق دي زموږ سره، هغه هم داسې خوړ ته اچول نه دي بلکې غریب خپل دوست له ورکول دي. دا څومره اهمه موقع ده چې موږ خپل اموال دا د خپلو غریبانانو په خیر ښېګړه باندې راولو. په کار خو دا ده چې انسان زکات ته هم انتظار نه کوي بلکې چې غریب مسلمان باندې کمزوري راځي په هغه باندې چې کوم دی د رزق تنګي راځي او د دغه شان که نفلي وي او دغه شان که هر څه څیز وي هغه خپل غریب ورور له ورکي او د هغه د ورځې د شپې ګزاره پې د هغه د بچو د هغه د ښځې د هغه په خپله د کفالت دا مسله پې په ښې طریقې سره حل شي. والله جل جلاله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مال مونږ ادا کړو او په ښې طریقې سره چې څنګه به مونږ باندې فرض شوی دی د خپلو علمای کرامو نه تپوس وکړو چې کومو خلکو زکات ادا کړی دی الله جل جلاله هغوی له په را روان کال کې 2 چن کړی، 100 چون کړی او 1000 چون کړی دی. دا د تجربې نه ثابت ده. کومو خلکو چې زکات پټ کړی دی، زکات یې د ځان سره ایښودی دی، الله جل جلاله لوی ذات دی. الله جل جلاله وایي ته زما سره دوکه بازی کوي، هغه مال دي چې کوم دی نو هم واخلي او بیا دغه شانتي لپنګ ګرځي. الله تعالی دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې د زکات په صحیح طریقې سره مونږ ټول ادایګي وکړو. جی شکریہ. ګل ظاهر صاحب جی هغه وایي چې ګل ظاهر یم د زکات پیسې چې کوم دی هغه د جومات په کار کې لګولی شي. جی د زکات روپۍ دا خبره مخکې ما کړې ده چې د زکات لپاره لازم دا دي چې چاته ورکولی شي نو هغه به قبضه کوي په هغې باندې به خپل ملک ثابتوي او جومات چونکې داسې یو څیز دی چې دا د چا په قبضه کې نه وي نو لهذا د زکات روپۍ په جومات کې ورکول دا بالکل جائز نه دي. جی شکریہ. محمد احمد صاحب جی نماز میں ماسک پہننا کیسا ہے؟ جی په دې باندې تفصیلي گفتگو شوې ده. د ضرورت په وخت کې په مونځ کې ماسک اچول بالکل جایز دي. د دې نه علاوه بغیر د ضرورته چې هغه
انسان ته څه عذر هم نه او دغه شان دا قسم حالات هم نه دا نن سبا چې کوم تیریږي نو په دغه صورت کې دا اچول مکروه تحریمی دي یعنی مخ پټول او که په ماسک سره دغه شان که په صادر سره په پټکی سره په هر څیز سره په لاس سره دا مکروه تحریمی دي نو لہذا په دې حالاتو کې د ضرورت په بنا سره درست دی او د دې نه علاوه د عذر حالت چې نه نو دا ماسک اچول دغه شان نور مخ پټول دا صحیح نه دي. جی شکریہ. ساجد خان صاحب جی زکات په خاندان کې په چا نه کیږي؟ په خاندان کې اولنۍ خبره دا ده زکات په هغه چا باندې نه کیږي چې کوم صاحب د نصاب وي مالدار وي. دویمه خبره چې د انسان یو بنده دی د هغه پلار مور نیکه نیا داسې بره په پیړۍ پسې ځه نو په دغو خلکو باندې زکات نه کیږي. دې ته اگر چې دا غریبانان هم وي خو دې ته د زکات نشي ورکولی. دغه شان که زکات لاندې پیړۍ ته وګوري یعنی د یو سړي زوی دی لورې ده نوسی ده نوسی ده دغه شان شاته پسې لاندې ځه تر آخرۍ پیړۍ پورې نو نه بره پیړۍ ته ورکولی شي زکات نه لاندې پیړۍ ته ورکولی شي زکات چې فقیران دي هم وي خو په دې دواړو صورتونو کې زکات نشي ادا کولی د دې نه علاوه نور ادا کولی شي. جی د پروګرام مخ هم جی په اختتام سره دی او څومره خلک چې زموږ دا پروګرام ګوري څومره خلکو تاسو ملګرو چې څومره سوالات کړي هغه به که اوس ونه شو نو تاسو ته به انشاءالله سبا د خیره څه په دې وخت باندې مونږ بیا ستاسو سره لایو پروګرام هغه نشر کوو. نو تاسو سوالات چې کوم دي هغه به که کوم پاتې شوي سباني سوالات او ننني چې کوم پاتې شو انشاءالله هغه به سبا تاسو ته د خیره څه په دې پیج باندې مفتی صاحب تاسو ته درکوي. او څومره خلک چې زموږ دا پروګرام ګوري څومره بیماران دي دا وبا د دې وجې یا نور چاته څه مسایل دي چې هغې لپاره دعا وکړه. الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى عباد